څومره وخت جوړېږي څومره وخت شو 24 مئی باندې موږ اخري کلاس اغوستی بسم الله الرحمن الرحیم باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل کتاب التهجد دیارلس بابونه تاسو ویلي دي دلته عنوان دی الدعاء والصلاة دعا کول او مونځ کول من آخر اللیل د شپې په آخر کې یعنی د شپې په آخره حصہ کې دعا غوښتل او مونځ کول دا سنت عمل دی زمونږ خلکو ته هغه سنت اساني چې د هغې تعلق خوراک کاک سره یې که نه لکه تا ته به ووایي چې کجورې خوړل سنت دي که نه یا ورته دا ووایي چې ډوډۍ وخورئ نو ورپسې خوږ شی خوړل سنت دي دا سنت هر څوک کولی شي دا به یې وکړئ دا کوم چې دلته وایي د شپې په آخره کې پاسېدل او قیام اللیل کول او هغې سره دعا کول دا هم سنت دي دا عبادات سنت چې نسبتاً ګراني زمونږ خلک دغې ته نه تیار البته عادي سنتونو ته تیاري ځکه چې کې ګرانوالی نه لکه پټکي په سرولو کې څه ګرانوالی نشته اس ګرانوالی نشته دی مشکل پکې نشته دی یو سړی چې هغه ته څه بیماري نه وي نه پټکی په سرولو شي خو عادي سنت دی یعنې که هغه پاتې شي نو څه ګناه پکې نشته ثواب کمی هم نه راځي او دا کم چې مونږ وایو نو دی خو د ثواب کمی راځي که نه قال الله عز وجل کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون د امام بخاری دا طرز دی چې د اول استدلال د قرآن مجید نه کوي او دا د متقدمینو ټولو طریقه ده چې هغوی د یو څیز حیثیت معلوموي نه اول د قرآن مجید نه تپوس کوي هلته کې ځان له رڼا حاصلوي چې کله هلته څه شی نشي میلاو یا اجمال وي نو بیا احادیثو ته راشي احادیثو کې یو شی میلاو شي نو بیا بل خوا نه ځي بلکې بس هغه سینې پورې ونیسي او دومره پوهه پکې چې دا حدیث صحیح دی او دا غیر منسوخ دی صحت او عدم نسخ دا ضروری ده کله کله به حدیثي لیکن او منسوخي نو د هغې علم چې نه وي نو بیا هم سړی روانۍ کوي او اصل بنیاد چې کوم دی د حدیث صحت دی چې حدیث صحیح هم دی او که نه دا د اصلاحو سلف صالحین طریقه ده اول قرآن بیا سنت او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کله چې یو څیز قرآن و سنت کې نه یا بظاهر څه تعارض پکې ښکاري ظاهري تعارض نو بیا په هغې کې د یو امام مجتهد رائے سړی قبوله کړي داسې نه چې کنه صرف د هغه یو اتباع ضروري ده نه انسان پې پوهېږي چې دا رائے قرآن و سنت ته زیاده قریب ده هغه واغستی شي بله پرېښودی شي دلته اوس طریقه زمونږ دې علاقو کې بالکل الټه ده یو شي تپوس وکړې نو تا ته به وایي فلانی کتاب به وګورو یعنې قرآن ته څوک کتاب نه وایي قرآن مجید ته کتاب نه وایي دا نه وایي چې اول به قرآن نه تپوسو واته کاله یې پې دا محنت کړي که نه چې زمونږ فلانکی فقه ده اول به یې کې ګورو پس هغې سره فرقواریت ډېرېږي یې سره کمیږي نه او دې ته چې کوم دی په اصلافو باندې بدګماني هم نه وي دا بدګماني نه ده صحیح ترتیب خلکه صحیح ترتیب قرآن و سنت ده قرآن احادیث هغې نه وروسته بیا اجماع د امت بیا قیاس د مجتهد هغه صحیح ترتیب ده دغې ترتیب بالکل بدل کړه
امام بخاری رحم الله دا اندازم دا غره چې د اول استدلال کوي د حدیث نه د آیت نه. نو آیت کریمه کې قرآن څه فرمایلی دي؟ کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اے ما ینامون وبالاسحار هم یستغفرون. امام بخاری په قرآن پوهیږي که نه پوهیږي؟ یو صاحب پوهی نه پوهیږي. امام بخاری په قرآن څه پوهیږي؟ دا زمونږ شیوخ پوهېدل، دا دومره غلو نه په کار کنه، زیاته مه کوئ. یو سړی لګیا وی که امام قرطبي ژوندی وی نن کنه، نو فلانکي شیخ نه به د حدیث د آیت تفسیر زده کولی. انا لله و انا الیه راجعون. غلو مه کوئ. اکابر د هر چای، اسلاف د هر چای، مشران د هر چای، هر چاله د هغه د مرتبه مطابق عزت ورکړه. دا غلو ده، غلو نه پکار. مشرانو کې مه کوئ، مینه کې مه کوئ، دشمنۍ کې مه کوئ، څه چې انصاف یې وسه کوئ. تا ته وجه د ترجیح معلوم وي، نه وجه د ترجیح ووایه، خیر ده. امام بخاری دلته کې استدلال د څه شي نه کوي؟ د هی جم عین نه کوي، هجعه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، هی جم عین ډډې لګولو ته وایي. د شپې چې سړی ډډه ولګوي بستره کې څملي، هغې ته وایي هجعه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، ودي د شپې کمه ډډه به یې لګوله، یعنې خوب به کم کو، خوږ به یې لږ کو. او بیا وبالاسحار هم یستغفرون، یو آیت دی که نه؟ دا دواړه یو بل پسې متصل لګېدلي آیتونه دي. امام بخاری چې کوم باب یې دی بالکل د آیت مطابق دی. آیت کې دا وایي چې دی به د شپې مونځ کوي، هجع به یې کموي، او د سهارې چې کوم دی یستغفرون، استغفار هم وایي. هغه چې کوم باب یې دعا او صلات من آخر اللیل، دا بالکل قرآنی آیت مطابق یې کړی. دا مو وایي چې امام بخاری په قرآن نه پوهېده، اصل کې دې باندې ما پوه کړي یې تاسو مذهبي تعصب د وجې دا خبرې کېږي. لکه امام بخاری رحمه الله خپل کتاب کې قرات خلف الامام احادیث بیانوي، صحیح احادیث دي. باب یې خیر باب القرات خلف الامام، اور کتابیں بھی لکھل ہیں مستقل. وہ دلتا کہ دا احناف و رائے خدا را جدی خلف الامام دا قرات نری قائل. بس ٹھیک دے، وہ فقی اختلاف دے پمیس کے کلام کے دیشی دا گئے. نو خلق رال دا گئے فقی اختلاف دا وجہ امام بخاری رحمہ اللہ بارے کے ویل دے پا قرآن نہ پوئے دا. ولی قرآن مجید سفر مائی کہ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. نو کتا ته څوک دا وایي چې ته په قرات پوهېږې نه، سره قرات څه ته وایي؟ چې جهر پې نه وي نه ته قرات نه وایي اصل لغت کې. آیت کریمه خو صرف د جهري منځونو باره کې دی، اتا پکې سري مور داخل کړي. دا قسمه خبرې دا مناسب نه وي، غلطې دي. د امام بخاری ځان له مرتبه دا وایي استدلال کړی دی، هغه سره هزار ہے اختلاف ہوگا، خدا خو مو وایي چې په قرآن نه پوهېږي. یا نن د یو جماعت یا دو جماعتونو رایه ده چې مړی هېڅ نه اوري، بالکل څه نه اوري. نو سارے احادیث سره به څه کوي؟ کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مړی د خپو ګشار اوري، دا حدیث خو صحیح دی که نه؟ دارنګې د سلام کولو هم استدلال کولی شي چې مړي د سلام کم کولی شي نو شاید اوري. دیرا ټول احادیث یې په هغې رد کړل، او د هغې وجه دا وښودله چې قرآن فرمایي چې انک لا تسمع الموت. دا ټیک دی، اختلاف دی. زمونږ رایه د مړو د اورېدو نه ده، دا یې څوک نه وایي چې دوی وایي که نه مړی اوري، مونږ هم وایو مړي نه اوري. خو دا قسمه اعتراض کول دا کوم چې په کوم ټون کې کېږي خبرې، دا غلطې دي. د هغې وجه دا چې دا خو یو تاویل دی محض،
چې کله مړی کېښودی شي نو که دی ژوندی وی نو د بدخپو کشار اورېدی دا تعویل لګل دا تعویل له ګنګوي صاحب کړی هغه نه مخکې چا نه دی کړی اوس د دې نه یو سړی څنګه دا جوړولی شي چې مړی هېڅ نه اوري اصل خبره ده چې مړی چاله فایده نقصان نشي ورکولی خبره دغه ده بس امام بخاری رحم الله آیات د سماع موتا احادیث د سماع موتا لیکلي قلیب بدر لیکلی دی فلان 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 ستا اختلاف دی هغه سره بېشک ووایه چې زموږ مذهب دا چې مړي نه اوري خدا خو مه وایه چې امام بخاري په قرآن نه پوهېدو د قرآن خلاف احادیث راوړي احادیث د قرآن خلاف نه دې بحث دا مسله جوړه کړې دا کوم چې خلک کوي اوس چې کوم احادیث د قرآن خلاف ناقابل قبول نه دا دې نه راغلی دا خبر دا حدیث خو د قرآن خلاف نه دی حدیث د قرآن مجید خلاف نه دی قرآن کې چې ته وګورې نو هلته کې د عدم سما خبره د کفارو ده او که نه د عامو خلقو ده قرآن چې کوم ځای کې وایي ده چې انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور دې کې خبر اول داره بنیادی چې کفارو باره کې دا وایي او که د عامو خلقو باره کې دا وایي کفار ژوندي وو که مړه وو ژوندي وو هغې سما نشو کولی نافع سما یې نشو کولی اورېدلی خو کول لیکن هغې څه فایده نه ورکوله نو دارنګې که مړی ومري نو هغه له څه فایده نه ورکوي اوس سیده ساده خبره وکړه اوس د هغه ځای نه د هغې اختلاف نه دې ته خبر رسول چې امام بخاري په قرآن نه پوهېدو بیا دا سوچ جوړ کول چې کم آیت کم حدیث د قرآن خلافي نه او مردودي دا خو د علماو خبره ده موږ ته معلومه ده لیکن حدیث صحیح د قرآن خلاف وي نه د سر دا خبره قابل تسلیم ده ځکه امت مسلمه قرآن او حدیث دا دواړه منزل من الله ګڼي دا خوس خلکو پکې دا مسئلې شروع کړې نو دا امام بخاري سره چې دا قسم خبرې خلک کوي دا ګستاخۍ کې موږ راوړو ټیک ده ته په خپل موقف کلک ودرېږه وایه مړی هېڅ نه اوري او د هغې اصل سبب هغه دا چې کم یو څیز منجر الی الشرکي تر هغې نه انکار کولی شي عقیده د سماع موتا منجر الی الشرک د دې زمانه کې د دې وجې نه دړل سره د هغې انکار وکړه لیکن د امام بخاري باره کې دا مه وایه چې په قرآن نه پوهېده ولې نه پوهېده څنګه ټیک ټاک استدلال هغه کوي او بل دا چې امام بخاري دا قسم سوزونه راخلي یا رستو کتاب التفسیر راخلي ناغه د ابو عبیده د مجاز القرآن نه ماخوذ ده امام ابو عبیده معمر بن مثنى ډېر لوی سړی دی او د هغه مجاز القرآن چې کوم دی مختصر کتاب دی امام بخاري هغه ټول خپل کتاب کې ځای کړی دی څنګه چې عامو تفاسیرو کې خطاګانې نو دارنګې د امام بخاري دغه تفسیری حصہ کې به هم خطا وي جمع او تدوین د انسان دی کې اوس شته نه اصل معصوم عن الخطا خو نه دی هېڅوک نشته معصوم عن الخطا خو دا کم استدلال چې دی کوي دا استدلال یا دغه شانتي یا د آیت مطلب امام ابن جریر د یو تعویل کی چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ضحاک د دې څنګه تفسیر کوي ضحاک وایي چې کانو قلیلا من الناس من یفعل ذلک یعنی کم خلق داسې وو کم خلق داسې دی چې هغې قیام اللیل کوي اوس واړو څوک کوي نه کوي کلو کې چېرته یو کس یا دوه کس هغه هم شاید چړو پوهېږي نه په خبره باندې بس پاس یو څه وکړي په مخه باندې دا رواج نشته مسلمانانو کې دا کریډټ زمونږ علماو له دي لکه دوی ورته وایي دا مستحب دي بیا دا مستحب باره کې خدا قاعده وایي خلک چې که ودی که نو ثواب دی که دی ونه که نو ګناه نشته هغه حدیثونه یې دي کوم چې ما مخکې ویلی تاسو ته صحیح بخاري کې تاسو ویلي چې یو سړی به تهجد له نه پاسېده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلي شو نو هغه ویل
ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیه د ده غوږونه شیطان بند کړي دي واړه بولې پکې ولګړي ته دې نه اهمیت معلومیږي د بعضې مستحباتو اهمیت ډېر وي د قرآن دلته کې امام ابن جریر طبری یو خدا تفسیر کوي چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون قال کانو قلیلا من الناس من یفعل ذلک اب یہ ذہم تعویل کړی دی چې قال کانو قلیلا ما ینامون من اللیل دا لومبره ابن جریر چې کوم دی دا بهترین مفسر د قرآن د تفسیر او د امام بخاری تفسیر کې څه فرق دی نه هغه هم د یهجعون معنا خوب کول کوي سملی سره د شپې سره لپاره چې وګرځي بار کنه خوب لپاره نو ټیک دا ډډې لګولو سره انسان ودی شي بس دا تفسیر د ابن زید نه نقل کړی دی قال ذلك الحج قال والعرب تقول اذا سافرت اهجع بنا قليلا دا عربو د وینا مطابق د دې معنی آرام کول دی خوب کول دی یو قول دو نور د پیش کړی نورستو لیکي چې اول الاقوال بالصحات فی تعبیل قوله تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون قول من قال کانوا قلیلا من اللیل هجوعهم د دې خلکو هجوع د شپې ډډه لګول دا کمو دا لومبنه د ضحاک قول چې کوم دی هغه ترجیح نه ورکوي ترجیح د ابن زید قول نه ورکوي هغه خدا ویل چې لږ خلک یې چې هغې د شپې مونځ کوي او ابن زید ویل چې نه مسلمانان چې کوم دی هغې د شپې خوب کم کوي د دې ترجیح دی له ورکوي او د هغې وجه دا ښیي چې لأن الله تبارک وتعالی وصفهم بذلک مدحا لهم ضحاک چې کوم قول بیانوي هغې خو ذم دی بدي بیانېږي پکې د خلکو چې لږ خلک عبادت گزار دي حال لا چې قرآن دا وصف بیان کړی د مسلمانانو هغه چې وایي نه خو بدي راځي و دا وصف وصفي قول خره واثنى عليهم به فهم بکثرت العمل وسهر الليل د شپې پرونولو او د نفلو په ډېرو کولو باندې الله د هغې تعریف کړی دی نو دې کې تعویلات دوه دي دویم تعویل زیات بهتر دی امام بخاری مغه لیکلی دی ابن جریر طبری مغې ته اول الاقوال وایي دا بهترین قول دی عن حدثنا عبد الله بن مسلمه عبد الله بن مسلمه بن قعنب 220 ہجری کے مڑ اگر نقل گئی حدیث د مالک بن انس نے 179 کے مڑ عن ابن شہاب محمد بن مسلم بن شہاب زہری 125 ہجری کے مڑ ابن شہاب زہری مدرج ہو ادراج بے کو په حدیث کې ما بعضې کتابونو کې د یو سوال جواب کې دا ویل لیکلی دي چې ابن شهاب مدرج و ادراج بے کو یو صاحب پای باندې یو لوی مضمون لیکلی دی چې ادراج یې ثابت کړی نه دی هسې لیکلي چې مدرج دی نو پته لګېږي نه چې لیکونکی څوک دی علم حدیث نه واقف دی که واقف نه دی ادراج چې کوم دی دا په 2 صفحو 3 صفحو کې نه ثابتېږي ادراج به ته معلومې داسې چې یو حدیث تا ته بالفرض په 1900 طرقو نقل دی په 6 طرقو نقل دی اټول طرق به ته راجمع کې نو بیا به وګورې چې یو ځای کې مدرج راوي دی نو پای کې یو اضافه شته او بل ځای کې مدرج راوي نشته نو هلته هغه اضافه نشته چې کوم ځای اضافه شته دی او راوي پکې مدرج دی نو هغه به ووایي چې دا روایت دلته ادراج ده دې باندې عوام نه پوهېږي چې کله په عوام نه پوهېږي د هغې لیکلو ضرورت نو دا بعضې خلک خو څه کوي نو پوهېږي نه تبصره به شروع وي چې په یو فن پوهېږي نو ته تبصره وکړه نو سړی بس دا نه څه فایده به درنه واخلي بنی ادم چې دا سړی په دې فن پوهېږي چې په فن نه پوهېږي هسې شی لوځي نو دا یو پراپیګنډه ده محض خبرې اترې کول دي یا چا شان راغورځول دي جدا خبره ده لیکن دې باندې څه فایده نشته دی چاته ابن شهاب زهري مدرج دی او واقعي ډېر شي احادیثو کې دي ادراج کړی دی
بشمیر احادیث دی کې ادراج کړو. التما قول پیش کړی دا کس چې هغه وایي استاد ورته خیال کوه که نه ته چې کوم حدیثونه بیانې پای کې د خپل ځان نه ادراج کوې نو خلک هغه وایي چې دا د حدیث حصه ده نو ستا هغه منلی شي او زمونږ هغه بیا نشي منلی. نو ته خیال کوه مهرباني کوه چې خپل قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان نه جدا کوه. ابن شهاب زهري مدرج دی او ادراج داسې نه معلومیږي چې ته دا ووایې چې دا فلان کې ټوکړه ته فلان کې مدرج ویل ده. د ادراج د معلومولو طریقه علوم الحدیث حواله یې ورکړې نه هلته هما طریقه لیکلې وګوره طریقه دا چې ادراج ته معلومه نو یو حدیث په څومره طرقو نقل دی هغه ټول طرق که شپېته کا او یا کا اتیا ټول به راجمع کړې بیا به ګورې چې کومه اضافه د مدرج راوي په روایت کې را نه ته مدرج وای او چې هغه اضافه نورو کې نه علاغه اوس په دې باندې امي سړی څه پوهېږي او دې په دې څه پوهېږي. ما نه ډېر افسوس راځي په دې باندې ما چې کله معرفت علوم الحدیث ولیکه نو هغې وخت کې دې علاقه کې چاته اصول حدیث نه و یاد هغې نه وروستو خلکو د هغې نه سرقه وکړه ما ته معلوم نه چې چا دې کړه غله یې ته وکړه چا ته پښتو جوړه کړه چا ته اردو جوړه کړه چا ته ترتیب بدل کړه بس دکانونه یې چمکاوي خلک نو علم د چا پټي او بیا خبرې څوک کوي دا خو بس حال دی د خلکو. بای صاحبانو پښتو کې ولیکل چا سوال جواب په انداز کې ولیکل هم هغه کتاب یې مخې ته ایښی مثال به هم هغه ورکړي کوم چې ما پیش کړه یا چا چې کړي دی بالفرض د هغې د شیخ عبدالحق کتاب مخې ته ایښی دی کې مثال نه نشته نو دی به علوم الحدیث باندې کتاب لیکي قاعده به ذکر کړي خو مثال به پکې نه لکه حدیث مرفوع به وایي ته ورته حدیث مرفوع کم د څه ته وایي پته ورته نه لګي دا کمې دی علاقو کې اصول حدیث او علوم الحدیث او حدیثو سره شغف نشته. بعض یو ملګری زمونږ ډاکټر دی پېښور والا نو ما ته یې ویل چېرې دا څه به کېږي نو ما یې څه به کېږي انداز بدل کړې خپل د حدیث د پړاولو خپل انداز بدل کړې فقهي مسلک که ستا حنفیت دی که شافعیت دی که حنبلیت دی ځان سره وساته تا سره هېڅوک پای کې جنګ نه کړي تا سره موږ اختلاف ساتو خو حدیث په دغې نظر مه ګوره حدیث په دې نظر وګوره چې د محمد رسول الله وسلم د حدیث مطلب څه دی په دغې نظر یې نه ګورې هسې یو منډه یې جوړه کړې ده دې وجې نه انکار حدیث راشي اوس شیخ الحدیث صاحب ته هم پته نه چې دې حدیث کې څه کلام دی رجالو کې څه کلام دی تعارض پکې کم دی او بس غوږ ایښي شاګرد به لګي دا انداز بدلول پکار دی. دا جرح و تعدیل کم کلاسونه چې ما اخیستل کتاب خو کافي کار کړی دی ما نو پای کې یو تاریخ دا ما لیکلی دی چې د شاه ولی الله زمانې پورې په هندوستان او پاکستان کې د علم حدیث څه حیثیت دلته خلکو صحیح بخاري مسلم نه پېژندل دلته صرف دغه مشارق الانوار یو کتاب دی هغه خلکو پېژندو او چې چا به د هغې نه لږ غوندې بره مصابیح السنه چېرته ومونده که نه د امام بغوي دا به شیخ الحدیث و د هغې زمانې پاک و هند کې و حدیث ډېر ځپلی شوی دی او د هغې وجه دا چې دلته کې کوم خلق و نه هغه اکثر د افغانستان نه راتلل که نه هم متعصب احناف دي د دې وجې دلته کې اثر هغې خپل پرېښی دی حدیث ته څوک ګیا هم نه چې دا اوسې برای نام زه ورته راته وتی چې کله انکار حدیث راشي دی به حدیث را مخ کېږي کنی په صحیح حدیثونه جوابونه کوي خلک دا رویت درست نه دا غلطه ده وروستو مستقبل به ډېر ناکاره عبدالله بن مسلمہ بن قعنب بن مالک بن انس ابن شہاب محمد بن مسلم بن شہاب زہری کی 125 کے مرد ہیں عن ابی سلمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف 93 ہجری کے مرد ہیں و ابی عبداللہ الاغر سلمان الاغر ہم وہی تاریخ وفات میں معلوم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ سے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی تھی ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ
دا حدیث ته حدیث النزول دی دوی بل لنډه خبره دی کې داس دغه چې د الله ټول صفات دغه د شان مطابق دا لنډه خبره دی ایمانیات لنډه خبره ده لکه وجود موجودگی الله وجود لري کنه لري موجودگی لري کنه لري نو آیا د مخلوق غوندې لري نه الله موجود دی څنګه موجود دی د مخلوق غوندې نه موجود او دارنګه داغه صفات ته کلام الله کلام کوي کنه کوي او د انسانانو کلام الفاظ ته محتاج دي شونډو ته محتاج دي جبه ته محتاج دي غاښونو ته محتاج دي الله داسې نه ده الله کلام کوي د خپل شان مطابق کوي کله نسبت کیږي هغه ته لکه قرآن مجید فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب الله طرف تخیجی کلمه طیب دې نه څه معلومیږي رستو متکلمین اسلاف نه سلف صالحین نه ائمار باپ ورم نه رستو خلقو دا الله تعالی جهت نسبت تبد ویل دي تر دا وخت ورجه نه دی ویل او بل ورځ یو سړي یو خبره شیئر کړل نن سبا خلک د ابن تیمیه رحم الله خلاف لګیا دي کافر وردوي نا یو صاحب پکې لیکلي چې دنیا بالفرض تاسو وایي چې الله بره طرف کړي نو کې بالفرض بره طرف کې علو کې سړی بره زی او سورې وکړي کوم ځای سورې وکړي اسمان کې وکړي ځمکه کې سوال راځي کې وسورې کوي هغه عقیده جوړ کړې د خلکو نه عقیده جوړ کړې زمین گول ہے کنه هغه نه جوړ کړه عقیده او دا د ساينس نظریه ده چې بالفرض د دې ځای نه یو سړی سورې وکړي او کته زی نه بلې غال جوړ نه بیا ولته ګرارسي او د خلکو نظریات دي کنن منکرین حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث د عقل په ذریعہ باندې رد کړي نو دا ظالمان حدیث النزول په نه رد کړي دا یو شی دی دا اوس بار څه کوم علم کلام ولا ټول معتزله دي کنه دي نه متاثر داغي نه ضرور دي دې کې دا ابن تیمیه یا ابن قیم ضرورت نشته سلف صالحین سویل دي دا آیتونه چې نازل یا دا حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو چا صحابي تاسو کړل چې الله څنګه راګوزي سوال لږه نه صحابه کرام هغه هم صحابه دي انسانان دي چا خو تاسو نه کړل چې نه کړل نو په هر څو پوي چې دا الله هر صفت داغه د شان مطابق دی لہذا داغه نزول داغه د شان مطابق ته ضرورت سره خبره دا الله سمع منی اوریدل منی ته سره وخت محتاج دي دغه ما تفصیلی خبرې کړې دي خلک وی دا الله صفت دا به خو تفویض وکړي الله ته چې دا سمیع علیم ونه سمانه کې سمیع علیم سمانه دا اوریدونکو په څه پوهیږي او دا اوریدل کې ودا تفویض نه کو معنی خو دې هم دا کړه څه کوم چې دا لیکن کیفیت یې څه نه کیفیت کې تفویض دا کم چې روستو خلک وی چې اهل سنت تفویض کوي دا قاعده رستنه ده اهل سنت والجماعت تفویض په معنی کې نه کوي په کیفیت کې تفویض کوي الله موجود دی دا الله وجود لري دا الله سمع و بصر شته هغه کلام کوي دا هغه استوا شته دا هغه د شان لایق دی راټول بس موږ به معنا هم دغه کوو کومه چې دا هغې ده لکه سمیع علیم معنا تاسو کوئ بصیر څه معنا کوئ لیدونکی نو که یو سړی دومره بېوقوف شي او خر شي چې هغه دا ووایي چې لیدل خو په سترګه کېږي او سترګه داسې او داسې او د مخلوق دا څه ویل دا الله بصیر کېدل د هغه د شان مطابق هغه عالم علی ته نه محتاج بس معنی لیدل دی لیدونکی دی څنګه ویني موږ په هغې ایمان در څنګه ځي اوس لنډه خبره ده اسې خلک پرې کلامي خبرو کو نواسله دی کله به یو څه وي کله به بل څه وي کلام باره کې یو کلام نفسي او یو فلانی دی فلانی دی فلانی دی
طبری لیکي د خپل کتاب کې په حماقتونو کې لوی حماقت دار چې سړی د کلام په باره کې وایي دا کلام نفسي خو دا حماقت وایي او وروستو شی دا کلام الله خبرې چې راځي قرآن مجید کې چې یسمعون کلام الله حتی یسمعوا کلام الله دا یسمعوا کلام الله چې نازل ده صحابه دا اورېده که نه اورېده دلته کې هغې څه بحث کړی دی یا چې کله الله رب العزت د موسی علیه السلام باره کې دا ذکر کوي چې هغه ته د تور د ښي جانب نه آواز وکړی شه جانب ته څه دی یعنی یو صفت الله ذکر کړی د تور د ښي طرف نه د تور د ښي جهت نه ته به سړی دا الله جهت ثابت کړو الله چې کوم دی نو هغه د مخلوق ثابت کړو هغه ځان له پخپله وایي نو یعنی کم صفت چې الله ځان له پخپله ویلی دی تر هغې نه انکار ولې کوي دا لویه لانجه جوړه شوې ده نزول د ربنا زموږ د رب کی تبارک و تعالی دا الله تعالی نزول کیږي راکوزیږي کل لیلة الی السماء الدنیا هر شپه اسمان د دنیا ته دا حدیث ټول وایي هر څوک یې وایي البته اوسني په دا اعتراض کوي چې دا د کومې دنیا د کم ملک شپه ده دا همدغه سوال قرآن باندې هم راځي نو سورة القدر چې قرآن فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر دا لیلة القدر د کم ملک شپه یادوي د وسطي ایشیا یادوي که نه اټلانټک ناخوا یادوي څه یادوي دا هسې عقلي اسونه جنګوي را جنګوي بس غلی یې قرآن و سنت خوا کې ودرېږي بس دین زمونږه په عقل نه دی مبني په نقل د الله او په نقل د رسول الله نه مبني دی هغه څیزونه ووایه نور پرې رسول سم ښکاره د معتزله کېدو خبره وکړې چې مونږ معتزله یو او مونږ وایو چې حسن او قبح دا عقلي دي سم معتزله شي څه کیسې هم جوړه کړه دی خوا د سنیت دعوه کوي او خوا د اعتزال خبرې کوي الله رب العزت د خپل شان مطابق راکوزیږي کل لیلة هر شپه الی السماء الدنیا نږدې اسمان ته د دنیا اسمان مه یادوه دا مرکب اضافي شي که نه الی السماء الدنیا نږدې اسمان ته حین یبقى ثلث اللیل الاخر کله چې د شپې آخري درېیمه حصه شي دا الله حواس صحیح من یدعونی فاستجیب له بدبخت یا خلک چې هغه ټایم ودی دلته یې ورته خوري دا مستحب دی مستحب خو دي خو دې ته وګوره من یدعونی فاستجیب له څوک شته دی چې ما نه وغواړي او زه د هغه سوال قبول کړم وروسته نه وایي چې وروسته بیا قبلوم عجیبه په معنا دی من یدعونی فاستجیب له څوک شته دی چې ما نه وغواړي زه ورله ورکړم ومن یسألنی فاعطیته فاعطیه څوک شته دی چې ما نه وغواړي ورکړم ورله من یستغفر لی فاغفر له څوک شته دی داسې چې زما نه بخښنه وغواړي چې زه یې وبخم امام بخاری رحم الله چې کوم آیت پیش کړو حدیث هم بالکل د هغې مطابق دی ځکه کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کې دا د شپې آخري حصه کې پاسېدل دا ګپ شپ لپاره خو نه دي که نه لمونځ دپاره پاسېدل او پاتې شو دویمه ټوکړه چې والصلات من آخر اللیل او حدیث کې راځي چې قرآن کې راځي چې بالاسحار هم یستغفرون استغفار معنی موږ ته کړې وه چې د سهار په وخت کې د خپلې کوتاهۍ اقرار کوونکي دوه مطلبه به شي یو دا چې ټول جون کې کومې کوتاهۍ کړي دي د هغې اقرار کوي چې ربه موږ ډېر کمزوري یو موږ نه غلطۍ شوي دي تا غلطۍ فروګذاشتونه زمونږ کمزوری ختم کړي ربه معافې کړي یا دا چې د شپه کې
ستا لپاره مونږ کوم عبادت کړی دی کې مونږ څه حق نه دی ادا کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کې شته دی که چې ما عبدنا حق عبادتک. دا تواضع ده. ستا چې څنګه لایق عبادت کولی مونږ هغه شان نه دي کړي. دې استغفار وایي د خپلې کوتاهۍ اقرار کول دی که ګناه نه وي. د قرآن مجید چې کوم آخري حکم دی سورة النصر کې کله چې د الله امداد راشي او فتح نو ستا به څه کاري ګډېدل نه چې ته ګډېږه. زموږ د خلکو دا مسله ده چې کله څه کامیابي راشي څه خوشحالي راشي دی ګډېږي. نه استغفر. د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه چې ربه زه ستا بنده یم، کار څومره لوی سړی یم، د الله رسول یم، لیکن انسان یم. نو چې کله هغه ته د خپلې کوتاهۍ د اقرار کولو حکم دی مونږ او تاسو خو د ګناه ټول د ګناه نه ډک یو. مونږ له خو ډېر ویل پکار دی استغفار او ډېر اقرار پکار چې را مونږ استغفار نه مونږ مجرمان یو. بس امام بخاری بالاسحار هم یستغفرون وی او دلته آخر کې څه وایي چې من یستغفرونی فاغفر له. څوک شته دی چې زه هغه وبخم مانه دعا وغواړي. دا د تقی عثماني صاحب کتاب دی نام الواری ورته وایي. دا حدیث چې کوم موږ زیر بحث دی دلته کې خلک ابن تیمیه رحمه الله ډېر زیات راښکي. مونږ څه نه وایو دې باره کې. د هغې وجه دا چې هغه الله بنده او انسان و دومره چې هغه مشبهه او مجسمه نه و. دا وایو مونږ چې دا نه و پکې. بهر کې خلک دې لګیا دي نو لګیا دي. دی لیکي تقي صاحب د خپل کتاب کې صدرم جلد ہے صفحہ 311 کہ جمہور محدثین کے قول کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ نزول کی تشریح ہی سے توقف فرماتے ہیں. نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مجازی معنی مراد ہے. توقف نظر مراد اغسط ہے. منگا داؤنا ویل منگا وائل نزول دے سرجی نزول ہوئی البتہ داغی کیفیت اللہ تسپاری سلف صالحین دغه طریقه ده. کتاب السنه په نوم باندې څومره کتابونه دي، هغه د خلالی او هغه د امام احمدي، هغه د مروزی او هغه د بل او د بل ټول کوم دا کلی کلی. بیا لیکي لہذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ محل نظر ہے. رحمہ اللہ ورته دی وایي که نه اوس خلک وایي دا مسلمان نه و. حالای چې ابن تیمیہ خپل مجموع الفتاوی کې لیکلی دي چې د امت مسلمه په اتفاق نه خو د اکثریت دا رائے ده چې مجسمه او مشبهه کافر دي. که ده کې تجسیم وی نه ده مطلب ہے جو ځان ته کافر ویلي. دا بار کې د خلکو کمزوري دي. خبیالگی بلکہ ان کے موقف میں اور جمہور محدثین کے موقف میں باریک فرق پایا جاتا ہے جس کے تذکرے سے قدیم کتابیں لبریز ہیں. معاذ اللہ تشبیہ اور تنزیح کا فرق نہیں ہے. یعنی دو متقدمین و دو امام ابن تیمیہ رائے کے دو پا خیال بانے متقدمین دو سلفنا متقدمین دو متکلمین ہو متقدمین دو متکلمین ہو سلفنا صحابہ کرام تابعین ائمہ اربعہ دی خلط مبحث کی دلته کې ګډوډۍ ده چې ابن تیمیہ او داسې رائے خپله کړې ده چا سلف کې چا نشته شته دی خو چا سره چې اختلاف راغلی ده هغه متکلمین دي نه کې سلف صحابه کرام تابعین تبع تابعین. بیا وایي چې لہٰذا اس مسئلے میں ان کو جمہور اہل سنت سے مختلف قرار دے کر نشان ملامت بنانا درست نہیں. یہ دا جائز نہیں مناسب نہیں چتا دا ہوئے چاہے جمہور خلاف دے پدے مسئلے کی اور بے ذکر ملامت کے بدر ہوتا ہے مطلب دا مناسب نہیں. دا زمونږ د علاقه کې دا شی ډېر شوی دی اټول مصیبت دی نه خورشه خورېږي. بابو من نام
مجسمه او مشبهه ځکه نه دی چې تپوس خو کوي خلک نه چا تپوس کړی چې تاسو حدیث النزول وایي، حدیث النزول وایي او دا وایي چې الله نزول اجلال کوي د خپل شان مطابق. نو بیا د استوا علی العرش څه معنی او چې کله الله نزول اجلال کوي نو استوا علی العرش هغه وخت یې که نه جواب کې ورته هغه دا ویلي چې دا ته کوم صفات بیانې په کوم انداز باندې سوال کوي دا خو د اجسامو صفات دي. یو جسم دې ځای کې دی نو هغه ځای خو نه دی که نه. نو دا څه ځانه بېوقوف جوړ کړی چې الله اول جسم ثابت کړه بیا د هغه استوا او د هغه نزول دی هغه شان ته وګڼل. هغه وایي د الله نزول به هم وي او استوا به هم وي. دا کافي شافي جواب دی د خلقو دپاره چې هغې وي دی مجسمه او مشبهه هغې قایل نه ممکن ده بعضې کتابونو کې څه کمزوری راغلي یا چېرته کې څه الزامي جواب یې کړي د هغې نه څه خلک استدلالات کوي ځان له خبره ده، لیکن هغه نه مشبهه دی د الله په فضل نه مجسمه ده. یو جعلي خط یې لیکلی دی چې حافظ ذهبي دې ته خط لیکلی و چې ته داسې کوې داسې کوې داسې کوې نو په یې ورته یو کس لیکي جناب دا خو تاسو وایه خو دې ثبوت وښیه که چا لیکلي ده. ځان ته یو خط جوړ کې دا بالکل هغه شانته خط دی کوم چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې او د هغې تره د زوی په باره کې چې یو ګپ لګولی دی چې دې اصل ذمہ دار فلانی دی او فلانی دی فلانی دی مروان دی دا قسمه فرضي خطونه دا خلک لیکي په دې فرضیاتو سره جوړېږي د هغې مشرانو که بالفرض څه غلطۍ نه دی واضح کړی شي، لیکن دا قسمه خبرې دا کوم چې مجسمه او مشبهه ویل دا مناسب نه دي. هغې لپاره دغه جواب کافي دی چې هغه وایي چې کله نزول اجلال شي نو په عرش هم استوا وي. ولې که مونږ دا وایو چې هلته نشته دی او دلته دی نو دا خو مطلب دا دی چې بیا صفت د اجسامو ده. هغه استوا او نزول دا ایټ ټایم تسلیم وي، بس تشبیه نه کوي دی کې نه تجسیم پیدا کوي. باب من نام او هذا هو ویل باب من نام اول اللیل و احیا آخره. هماغه باب دی لیکون دی خو دې کې دا وایي چې د شپې په اول کې اوده شي او آخر یې صحیح ژوندی کی ویښ شي پکې. نو شپه کې ایسې ویښېدل نه دی مراد چې سړی پاسي او فیسبک ته کېني یا د شپې پاسېدو نو بل څه شیطانۍ ته کېني غلا پسې لاړو نه قیام اللیل وکړي. وقال سلمان لأبي الدرداء رضی اللہ عنہما نم فلما كان من آخر الليل قال نم قم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان. دا امام بخاری یو لوی تفسیری حدیث باندې خبره کوي. هغه حدیث دی ستا په صحیح بخاری کې 1968 نمبر. سلمان وی ابو الدرداء ته ویلي رضی الله عنهما نام ودشه 1968 حدیث چې ته وګورې نو پای کې وایي چې محمد بن بشار وایي چې موږ ته حدیث جعفر بن عون بیان کړو هغه یې موږ ته ابو العمیس وی د عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخوت جوړ کړو هغه عهد مواخات چې ورته وایي د سلمان او د ابو الدرداء په میانځ کې. یعنی یو مهاجر د یو انصاري ورور و که نه نو دا دواړه وروڼه شو د یو بل. فزار سلمان ابو الدرداء نو زیارت لړ ملاقات لړ سلمان د ابو الدرداء فرعا ام الدرداء متبذلتن نو ام الدرداء یې ولیدله چې څه خیچنه پیچنه
فقالها ما شانو کې نه تاسو ته وکړه ولې دا صحیح هغه ویل چې اخوک ابو الدرداء ليس له حاجه فی الدنيا ستاره ابو الدرداء دې کنه دې ډېر دلچسپي لري موږ دلچسپي نه ایسه نو بس ځکه سره سترګې نه کو فجاء ابو الدرداء اراغه روټه موټه تیار شو نو ته ویل چې کل خورا سلمان ورته ویل خورا ناغه ویل انی صائم زما روزه ده هغه ورته ویل ما انا بآکل حتی تاکل زه تر هغې خوراک نه کوم تر کې مې چې تا خوراک نه کړه نفل روزه ده بس ماته قال فاکل هغه شروع کړه فلما کان لیل لکه دغه ابو الدرداء کار دا و چې هره شپه قیام اللیل او هر ورځ روزه اوس اصلاح کوي که نه اسلام کې دا انتها پسندي نه چې ته د ښځې هم حق وها او د خپل وجود هم حق وها کله چې شپه شوه ذهب ابو الدرداء یقومون ابو الدرداء بس مونځ پسې متصل ودرېدو اراده وه چې بس ودرېږم مونځ ته قال نم ورته ویده شه سمله دا چې د پیغمبر صحبت یافته دا چلونه هغې له ورځي او یا چې احادیثو نه واقف نه په دې هغه پوهېږي چې دې وخت کې څه کول پکار دي دا بېځایه شیخي نه کوي خلک فنام نه ویده شو ثم ذهب یقوم یو ساعت پس بیا نیغ شو نو ورته بیا ویل نم ویده شه وختي ویله فلما کان من آخر اللیل د شپې آخر شو قال سلمان قم الان اوس پاسه اوس ټایم دی د شپې آخري درېیمه حصه ده فصلیا نو دواړو لمونځ وکړه دا سنت دې ته وایي فقالو سلمان ورته ویل ان لربک علیک حقا ستا د رب پتا حق دی مونځ د هغه حق دی کی به ولنفسک علیک حقا استاد نفس هم پتا حق دی دا به روزانه وږي نه ساتې که نه او ټوله شپه مونځ کې هم نه ودرې یعنی کله کله وخت نفل روزه پرېږدی ولأهلک علیک حقا او ستا د ښځې هم پتا حق دی اهل کې اولاد هم داخل دی دا اولاد هم حق دی فآت کل ذی حق حقه نو هر حقدار دی د هغه حق ورکړه الله حقدار دی د هغه حق په خپل دی ښځه حقداره ده د هغې حق په خپل دی اولاد حقدار دی د هغې حق په خپل دی او ستا وجود هم حقدار دی د آرام او د هغې حق په خپل دی او سال شفاعتا نبی وسلم فذکر ذلک له دی راغی نبی کریم وسلم ته شکایت وکړه چې ګوره دا چلې ما سره وکړو روزه را باندې پرون ماته کړه بیګې چې کوم دی نو قیام اللیل د شپې نه پرېنښودم آخر کې پاسولم نبی کریم وسلم فرمایله صدقه سلمان هغه رښتیا ویلي دا ټولې خبرې د هغه رښتیا ویل زمونږ خلک صدقه سلمان نه دا مطلب هغه چې د شپې ډو پاسه لنفسک علیک حق مازدیګر ویده شه او چې څوک دې پاسې نه نو سبا مازدیګره پورې بیا ویده دا طریقه ده نه نه خو مړ ښیي سړی په ژوندو کې او په مړو کې فرق پکار دی نو بیا بني آدم ویښ دی نو چې ویښ دی نو هغې لپاره مختلف کارونه دي ذکر اذکار کولی شي وروسته به حدیث راځي انشاءالله زه به ووایم تاسو ته چې صحابي تپوس کو چې که زه نیمه شپې پورې درود ووایم نو څنګه وي هغه یې ښه ده که درې سې ووایم نو ښه ده هغه که ټوله یې وکړم هغه یې ټیک ده دې کې د درود هغه اهمیت ثابتوي زموږ دا حق پرستي دي درود مرود نه وایي دی بل چا دی بریلیان ته پرېږه یا درود د هغې کار ده غټ کټ سړی وایي نه ذکر کوي نه اذکار کوي نه څه درود وایي نه سبحان الله الحمدلله پېژني بس قرآن مجید پېژني هغې نه به قرآن یې ما کار وکړه دا کار خو پیغمبر هم کو که خو واذکر الله کثیرا په دې به څوک عمل کوي فلاح پس کې دی واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون کثرت سره ذکر الهی نه بغیر فلاح نه راځي نه دنیا کې نه آخرت کې دا نیمګړی
وې ټریفک ما چلوه چې بس قرآن دی او حدیث دی بس نور څه یادو الله یادوه. او بیا درود دا غډېر اهمیتونه دي که تاسو معلومه وای اهمیت دا غي القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع په نوم باندې د حافظ سخاوي کتاب دی. ٹھیک ده پای کې زباده کمزوري روایت وي خو ځان له خبره بلې کمزوري روایت په نورو کتابونو کې نشته. تاسو سوچ مګئ چې کمزوري روایت دی پکې تعالی علم پکاري چې ته کمزور او نه کمزور او پیژنې. نور خو هر چا کتاب کې خوبې می او خامې می د یو خامې د وجې خلق د چا ټوله نه کې ورغورځي نه هغه طریقه ده. دا دې چې کوم قال سلمان له ابي الدرداء دا بغیر سند نه وی تعلیقا دا صحیح بخاری کې دو ځای لیکل دی یو دا 1968 ته او بل 6139 6139 نمبر باندې عمدہ حدیث دی. گویا کہ دا حدیث 1146 سره دا درې ځای شي او دا شو دو دغه شو. حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملک نوم دی 227 کې مړ دی. هغه وی حدثنا شعبہ بن حجاج دی 82 هجری کې وفات دی. وحدثني سلیمان دایبل استاد دی ما ته حدیث سلیمان بیان کړی سلیمان بن حرب 224 کې مړ دی. هغه وی حدثنا شعبہ دا بن حجاج دی کنه عن ابي اسحاق اگر نقل کی دا ابو اسحاق نا عمر بن عبداللہ بن عبید 129 ہجری کے عمر میں عن الاسود اسود بن یزید نم دے اسود بن یزید بن قیس 74 ہجری کے عمر میں قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وائی چماد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کو کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ څنګه قالت کان ینام هغه فرمایل کان ینام اوله د شپې په اول کې بودو د شپې اول کې خوب کوي. دا کوم زموږ رواج چې مطالعه کوم فلان فلان سار بیا پاسې نو مونځ شي یا سو خود شیطانه کوي سنت خلاف مګ کوي. طریقه دا چې سړی ماسخوتن نو ودی شي نو سهار وختي پاسې دا وختي پاسې دو فایده دا چې خو ستا دماغ فریش تازه وي او چې شی زوته نه وخت زوتی اوس حافظانو ته کېدلی حافظان سو وخت پاسې ها باغ نمخ کې پاسې درېنی بجې سلور بجې لګبګ پاسې او بیا چې کوم دی یو تهجد ماجد نه کوي حافظان تدیس ناغي عاری څورته خول نه غریبان نه کوي حافظان ډېر بد عمل الا ماشاءالله اکثر حافظان بد عمل او عبد الله بن مسعود حدیث مونږ ویل دیګه جمعې کې ما ویلو مرګرو ته ویل چې تاسو کې خو هغه خلک ډېر کم دی چې هغه د قرآن ظاهر پورا نقدي یو زمانہ به داسې راځي چې د هغې قرا به ډېر یې مری به اوږده نه ډېره زیاته کوي خو عمل به نه وي په قرآن. نو دا زمونږ هغه زمانه ده حافظ صاحب وایي لیکن سره خبر نه عقیده خرابوي د ظالمانو. د سلف صالحین طریقه دا وه چې هغوی به بچو ته اول عقیده ښوده حفظ به یې وروسته ښود. دلته زمونږ لانجه ده چې موږ اول بچي ته حفظ قرآن وګورو او چې حفظ قرآن وکړي نو هغه دومره بور شي په باندې دومره تنګ شي چې هغه دماغ کې بیا سره راځي نه. او که بالفرض استاد یې داسې چې د هغه ذهن کې شرک پروت وي نو هغه ماشوم بالکل شرک طرف ته مایل کړي چې ته بیا نشي وکړی. دا طرز غلط دی زمونږ. اول عقیده ښودل پکار دي. څومره حفاظ دي د قرآن چې هغه د شرک اثبات کوي. یو حافظ باره کې ما لیکلي دي چې هغه هم د قرآن حافظ هغه یؤمنون بالغیب سمانا یعلمون بالغیب یعنی مؤمن هغه دی چې هغه ته علم غیب حاصل وي. قرآن نه منه دا وجه دا ده چې دې ظالمانو اول حفظ قرآن ښودلی دی عقیده نه ده ښودلی. عقیده د ټول نه مخکې ده چې
چې کله عقیده ته ونه ښودله اخلاق دې ونه ښودل نو حفظ نه به یې څه جوړ شي. الله دې معافي وکړي دې طبقه کې دا ټول برایې ډېرې زیاتې دي. خو آیا دین خلک اوري مشهور دي میډیا باندې هم راځي خلک یې ګوري ټول شرمېږي را شرمېږي. مسلمانان هم شرمېږي حافظان هم شرمېږي علما هم شرمېږي. د دې وجه هم دا کړه چې دې اخلاقي تطهیر نه کړی شوی یعنی اخلاق ورته ښودل پکار دي چې تا سره بچو سره به ته څه سلوک کوې زنانو سره به څه سلوک کوې ته دا چاته نشته دی. بس د هر یو حافظ صاحب په جامه باندې مونځ کېږي او چې ستا ورسره تعلق راشي ژوند دې ورسره راشي بیا ته پته ولګي چې دې کې دننه څومره سوړي دي. دا کمول پکار دي تربیت ورکول پکار دی چې بھائی دا کمزوری د مسلمانۍ خلاف دی نه دي پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه دا وا چې د شپې اول کې به ودې کېدو ویقوم آخره فیصلی او د شپې په آخر کې وپاسې بیا لمونځ کو ثم یرجع الی فراشه. دا حدیث پورا زده کړه لکه چې امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی په بل انداز کې نو هغې کې د یو عالم نه خطا شوې ده نو په خطا به ته راغې پوهېږې چې په دې حدیث د ځان پوهېږې. ویقوم آخره او د شپې په آخر کې وپاسېد نو لمونځ به یې کوو ثم یرجع الی فراشه لمونځ به یې وکړو نه بیا به بسترې له راغی. فاذا اذن المؤذن وثب نو کله چې اذان وکړو مؤذن وثب نو دی به څه شو زر به راپاسې ټوپ به یې راپاسې. فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. دا ټیم دغه یو خبره ده چې تهجد به وکړو د هغې نه وروستو که څه حاجت به و نه به یې پوره کړو. د حاجت دوه مطلب دي یو حاجت ملاوېدل کور والو سره او یو حاجت بول براز کول و چې دی کې به کم حاجت و نه به یې پوره کړو بس. نو فین کانت به حاجه که حاجت به و یعنی ملاو وشو نو اغتسل به به ولامبل خدای کې به وخت وکنه ګیپ بو. د دې حدیثونو دا مطلب نه دی چې سړی ځان فارغ کې او سمدستي ولامبي. پکار دی چې عالمانو ته طب هم معلومي او دا ظاهري اجمالی احادیث په دې سوچ کوي چې څنګه عمل وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وا چې کله به هغې د شپې ملو شو او بالفرض لامبل وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض احادیثو کې راځي چې خپل لاندې حصه به ووینځله اوده وشو او بعض احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه شان ته اودس وکړو څنګه اودس چې د لمانځه دپاره کېږي بیا به اوده شو. دا طریقه ده. دغه شان ته خوب کول خلاف سنت دی که جما وشو را به سوده کېږي خلاف سنت. بعضې خلک هغوی چې کله په دې عمل کوي نو چې څنګه جما نه فارغ شي نو سمدستي ځان صفا کړي نو د هغې نتیجه دا شي بیا چې صاحب ته بیماري ولګي د طبیخ. انسان کې یو قوت دی د ګرمۍ د حرارت هغې ته حرارت غزیري وایي. غزیری ما لیکل نو یو صاحب زما د کتاب تصحیح کوله نو دا غزیري نه جوړ کړه چې دی کې د هغې نه سوای دا عزیزي دی. نو ما د تصحیح خو دا مطلب نه دی که دا مونږ کتاب تصحیح له درکړو چې ته پکې اوس علمي تصحیح کوو که نه خو علمي تصحیح ته خو نه پوهېږې په دی مونږ خو مطلب دا چې که څه املایي غلطۍ پکې ټیک کړه. حرارت غزیری تر کومې پورې چې دا ختم شوي نه وي نو تر هغې پورې لامبل نه وي پکار نه ځان لوندول پکار. دې ښکاره مثال دا وي چې تاسو کله پنډ راوړئ او سمدستي ولامبئ نو څه چلي بیا دغه حرارت غزیری ده. په سایکل راهې چېرته کې
سایکل دې چلولي 1 غنټه 2 غنټې 3 غنټې او خولې در باندې راماتي چې راشي نه بیا تا ته بیا تکلیف وي بالکل یو شی او ما غسیز دی که نه دې سره هغوی ته ډېر مصایب پیدا شي دا شیخان چې کمی دي دا چلونه کوي شیخان سړي او شیخان ښځې دا تفصیل ورچا نه کړی غریبانو ته زمونږ علاقو کې دا شرم خبرې ګڼلی شي څوک یې وایي نه دې وجې نه اکثر 80% خلک چې کمی علما بیمار دي نه چې کوم عالم ته ګورو نو سر به یې تړلي هسې خامخا چې پته ولګي نو همدغه شی وایي د سینې امراض یې ورته بې شمېره وجه به یې همدغه کوي نو څه وجه به نه وي پکار دی چې سړی څه نه څه طب نه ځان واقف کړي چې علم طب دې باب کې څه وایي او تجربات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی کړی هغه طبیب نه شو ویلی هغه ته خو الله هغه له ډېر علم ورکړی نو د هغه سنت چې کوم هغه د عقل خلاف نه وي نه د حدیثونو خلاف وي سنت هغه ښودلي ټکي کړي ان کانت بها حاجة اغتسلا والا توضا وخرج او که څه حاجت به نه و ښکاره بلکل واضح کېږي که څه حاجت به نه و نو توضا او دس به وکړو وخرج او بار به راووت یہ نفل له ورغی حدیث واضح دی بلکل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله په سحر کې لامبل لہذا د پښتنو دا قسمو بکواسات چې غسل کی او په ښکته کې خو د ټوله ځمکه پې لعنت وي او فلان دا دې خپلې کیسې دي دا دې خپلې کیسې دي کله په حدیثو کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سحر مونځ کېدو اقامت شو کاد آیو کبره مخکې ویلی تاسو حدیث نږدې وه چې تکبیر تحریم یې ویلی وی چې څه ورته ور یاد شو نو ملګرو ته یې الله رسلیکم په خپل خپل ځای ودرېږه کور ته لاړ واپس راغی د سر نه او د ویښت ګیرې نه اوبه ټپکاوې دی څه مطلب دی لامبلې وو تازه تازه یعنې د لامبلو حاجت ورته ماسوتن نه دغه شانته ملاستو بیا چې رات هغې نه هېر شوي دی پروس کالو غالبا چې یو عالم مدینه منوره کې ټوخی پې ولګېد نو راروستو شو یو بل سړی یې مخکې او دې بریلیانو په هغې لیکل وکړو چې دومره لوی بېوقوف دا ولې دا خپله بېوقوف دی هغه بېوقوف دی دا و طریقه نه ده که نه چې اوس یو سړی دی هغه د سنت مطابق نشي ویلی او دومره زیات ټوخېږي مسلسل ټوخېږي چې څه شی نشي ویلی او بل یو سړی یې مخکې کړي نو بس ټیک ده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چونکې نبی دی دې وجې نه هغه ملګرو ته یې الله رسلکو بیسار شي او مسله ښیي موږ ته چې که غلطۍ سره څوک داسې جومات ته رالل او تکبیر تحریمه ته نږدې او یاد شو ورته نه بس ځي دی بیا دلته زموږ خلک خامخا اعتراض کوي چې دا جومات به اوس پلیتېږي نه دی به تیمم کوي که به نه کوي نو ته ووایه چې دغه پیغمبر دغه ته تیمم کړو دا عقل کې چې دا قسمه څیزونه راځي دا کوږوالی دی اعتزال دی بس تعقل پسندي ده ستا به خیال چې دی تیمم کوي نو په جومات په ځمکه به یې کوي څه حل وایي د دی صحابه کرام سره اوس هوایي کپړې نه وي که نه نالته کې څه خاورې وي نو ستا څه خیال دی چې په څه به تیمم به یې به څه کوو خو چې غلطي وشوله یېره نه شوې ده لہذا ودیځي زر بس او طالب علمي خو دې کړي که نه چې سړی طالب علم یې جومات کې ملا سي احتلام یې وشي جومات د بارزي کې به نه وځي وځي به څنګه به وځي عابري سبیل خو مسافر ته وایي داسې وایي ځان نه لګېده عابري سبیل خو د قرآن د نص نه مراد مسافر دی سړی مسافر یې اوبه نه وي ورسره اجر دی تیمم وکړي جومات کې خو تیمم نه شي کولی په څه به تیمم کوي
عقل داخلول نه پکار چې کوم ځایونو کې قرآن او سنت خاموش پاتې شي دلته خاموش پاتې کېدل پکار دغلته کوئی حدیث موجود نه نو حرارت غزیری ته وکتل پکاري ترکه میں چې حرارت غزیری نه ده ختم شوه مترغه پورې لامبل یا اودس کول یا ځان صفا کول دا ځان په خپل بیمارول دي او قرآن چې کومه قاعده پیش کړی دا چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل ځان په خپل هلاکت ته مور نه بس ته دې زمانه چې کوم علما دي خاص کر عرب علما هغه دا سیګریټ نسوار پان وغیرہ دي ته حرام په دی وجه وي خلک وي نس به نشته هغه دا نسته قرآن ته منې کړی د دې نه چې ځان په خپل نه هلاکه وجه ته سیګریټ کیس کې داغه نتیجه خو ته معلومه چې سره هلاکت نفس ته کینسر ته جوړي داغي خبره کې وزن شته بے وزن خبره نه دا حدیث ته دا امام ترمذی نقل کړی دی دا صرف دې دا باندې ته پوهه چې امام ترمذی حدیث کیسے چل رہا ہے امام ترمذی کتاب الطہارت کے حدیث نمبر 118 دا روایت دا ابو اسحاق دے عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام هو جنوب لا یمس مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس شو ودبش پدا سے حال کے جنابت کے وہ لا یمس مان او وہ بے نہ ٹچ کو لے انہوں بولے بے گوتے نہ اوڑے دا حدیث دا امام ترمذی دا دے حدیث تلخیص نکل دے ابو اسحاق نے کہ خطا شوی دا ہو ماثر سے کم کتاب دے عارضہ دا دے ابن العربی دا خودے سخت جملے ویلی تھی دے دا غلط ہے قد غلط فی ابو اسحاق خپل نوے بیا غستے قال ابو بکر بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے مان رضا شی خودے سخت بدر دے دا ابو اسحاق دا ویلی دی اصل کې دا ابو اسحاق چې کوم دی د په خیال کې د خپل حدیث چې کوم دا کوم حدیث چې موږ د امام بخاری وې امام بخاری دې روایت کې دا کوم چې موږ وایو دلته کې صحیح وي لیکن دغلته کې د خپل روایت خلاصه پیش کړل نو خلاصه کې د حاجتن لفظ کې د دوه شعر دی وی چې د حاجت نه مراد څه شی دی یوازې جماع مراد ده اغتسل حاجت نه مراد د یوازې جماع اخلي میاس کې د حاجت نه مراد یوازې جماع نه ده د حاجت نه مراد څه شی کې دی شي آغا چې ته مونږه پاخانه او پیشاب وای باتروم ته تلل آغا حاجت مراد ده نو دا اغتسل تعلق هغه حاجت سره دی چې دا هغه تعلق جماع سره دی او الا توضع وخرج تعلق سره دی هغه حاجت سره چې دا هغه تعلق پاخانه سره دا خطا شوی دا د امام ترمذی رحم الله د روایت کې او دلته کې دا غلطی د ابو اسحاق نه پخپل شوی دا ته وی روایت بالمعنی دا روایت بالمعنی کوي نو پای کې خلاصه صحیح نه دی ویل هم دا بیا خلک باندې جوړږي چې بعض محدثین چې کوم دی روایت بالمعنی کوي سپت لگی چې دا حدیث روایت بالمعنی دی او کنه صحیح الفاظ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې توای شکونه سم پیدا کوي کوم دی چې روایت بالمعنی شوی دی نو محدثینو دا غي باقاعده نشاندهی کړی دا چې دا روایت بالمعنی ده دا بالکل آسان سوال لے خلق سوال کوي کنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د منافقین او د صحابه پته نه لګی لہذا دا ممکن دا چې تابعی کم سړی صحابی غنی چې منافقی په دې وجه موږ په حدیث اعتماد نه کوو دې جواب سوال کلام کې لیکل راخو هغه دا چې الله رب العزت په مختلفو جنگونو کې دا ټیک دا چې کلی منافقان چاته معلوم نه دي خو مدینه منوره کې چې کم منافقین اوسېدل داغي د اکثریت داغي نشاندهی صحابه کرامو ته کړی شوی و څنګه تا لیبتلیکم دا قسم آیتونه چې راځي یا لیمیز الله الخبیث من الطیب
دا آیتونه چې راځي څه مطلب دی منافق د مسلمان نه جدا کوي نو صحابه کرام او تابعین چې کوم دی هغه چې کوم خلکو نه روایت اغستل کیږي نه کې پیژني چې دا منافق دی او دا نه دی او چې کوم صحابه دي دا غي نه غي روایت اغستل دي د منافقین نه دي اغستل بس کې اقول قولي هذا استغفر